محمد رسول الله سره طائف څخه روان دی پر لار باندې بیا یو ځای ودرې دی د هغه ځای نوم نخله په نامه باندې یو ځای دی محمد رسول الله یو څو شپې دورې وکړلې لیکن یو شپه محمد رسول الله په عبادت باندې ولاړ دی لمونځ کوي او پیرانان تیریږي چې کله یې ولیدی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوي ټول پیرانانو یو بل ته وایي پټه خوله سئ د محمد رسول الله د قرآن کریم تلاوت یې واورېدی دلته پیرانان په دې ځای کې ناستې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ پوره کړو دغه د پیرانانو چې کومه مجموعه ده دا ټول روان سو محمد رسول الله نه دی باندې خبر سوی لا هغه ورسته الله تعالی د قرآن کریم دا آیاتونه را نازل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اے محمد چې کله تا د نخله نامی په ځای کې د شپې په حالاتو کې په لمانځه باندې ولاړې قرآن دی وایو نفرا من الجن دلته یو ټولۍ د پیرانانو راله یستمعون القرآن ستا قرآن یې واورېد فلما حضروا چې کله دا پیرانان دلته حاضر سو قالوا انصتوا یو به بل ته ویل چې پټه خوله سئ غږ مه لرئ قرآن واورئ فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين چې کله محمد رسول الله لمونځ پوره کړو دغه پیرانان ولاړو خپل قوم ته هغه قوم ته خپل حالات بیان قوم ته څه وایي قالوا یا قومنا انا سمعنا کتاب ای زموږ قومه موږ نن یو داسې کتاب اورېدلی دی چې په هغه کتاب کې انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه چې تر موسی علیه السلام وروسته یو کتاب را نازل شوی دی او هغه داسې کتاب دی چې د هغه پخواني کتابو تصدیق کوي د هغو پخواني کتابو چې تورات و زبور و انجیل دی کم کتاب چې پر موسی علیه السلام را نازل شوی دی د هغه کتاب تصدیق هم کوي موږ نن یو داسې کتاب اورېدلی یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم دا داسې کتاب دی چې تاسو د هدایت ولارې ته رسوي تاسو و صراط مستقیم ته رسوي بیا دغه پیرانان و خپل قوم ته وایي یا قومنا اجیبوا داعی الله ای زموږ قومه ای زما ورونو تاسو را جمع سئ پر دې باندې د الله تعالی هغه داعی چې الله تعالی را لېږلی دی داعی الله چې د الله تعالی چې کوم داعی دی د هغه خبره ومنئ وآمنوا به او په هغه باندې ایمان راوړئ چې کله تاسو د الله تعالی د داعی خبره ومنئ الله تعالی به د دې په مقابل کې یغفر لکم ذنوبکم الله تعالی به ستاسو ګناهونه در معاف ویجرکم من عذاب علیم الله تعالی به تاسو ته له هغه دردناک عذاب څخه نجات درکړي او دا خبره هم یاد وساتئ ومن لم یجب داعی الله چا چې د الله تعالی د داعی خبره نه ومنله چا چې د محمد رسول الله خبره نه ومنله فلیس بمعجزین فی الارض پیرانان و د خپل قوم ته وایي فلیس بمعجزین فی الارض بیا به مځکې و تاسو ته نجات نه کېدر له دې مځکې څخه خو تاسې بل ځای ته نه سئ تللی له دې مځکې و اسمانه څخه خو وتلی نه سئ نو که مو چیرې نافرماني وکړله بیا خو د الله تعالی په قبضه کې یاست له الله تعالی څخه ځان نه سئ خلاصولی او که چیرې د الله تعالی و حضور ته په داسې حال کې پیښ شئ چې تاسو د الله تعالی د داعی خبره نه ومنئ بیا به ستاسو یو کومک کوونکی هم نه وي که چیرې د الله تعالی عذاب راسي بیا به ستاسو یو ناصر یو مددګار نه وي صرف د 2 رکعتو تلاوت یې واورېدی هغه پیرانان ځي بیا و خپل قوم ته دعوت کوي د محمد رسول الله په تلاوت کې الله تعالی دومره اثر ایښی دی نو پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عجیبه حالات راغلي دي په زندگی کې